دی پرون د دغو خلکو په لاس کې اختیار و، نن هغه خلک په ګوټونو باندې پټېږي چېرته شته دی. نه، دا علما چې په پاکستان کې سیاست کوي، الحمدلله موږ په هسکه غړی باندې وایو نن کو په پاکستان کې زما د دینی مدرسو نظام محفوظ دی. زه په فخر سره دا خبره کومه چې کو د باچکټي په کلي کې په سوونو د قرآن کریم حافظان ګرځي، نو دعا کوئ زیړې پګړۍ والا مولانا فضل الرحمان ته، دعا کوئ تورې سپینې جنډې ته، دعا کوئ جمعیت علما ته چې ستا په کورونو کې یې نوی نسل د قرآن کریم سره وابسته کړی دی. او زه خو دعوت ورکومه د دې نننۍ جلسې په وساطت باندې دعوت ورکومه چې د چا په کور کې عالم دی، چې د چا په کور کې حافظ دی، چې د چا په کور کې د دین د مدرسې طالب العلم دی، چې د چا په کور کې په تبلیغ کې چا وخت لګولی دی او نسبت یې د یو دیني محنت سره دی، رونو په جار باندې کلاو میدان باندې پرانستې تړۍ د دې علماو سره څنګ په څنګ ودرېږئ. مه پرېږدوئ موږ تنې تنها، مه پرېږدوئ موږ د دې فتنو په مقابله کې یوازې څنګ په څنګ را سره ودرېږئ. سینه سپر به د الله رب العالمین د دین دپاره ودرېږو، سینه سپر به د الله رب العالمین د دین چوکیداري کوو، سینه سپر به د قادیانیانو مخنیوی کوو، سینه سپر به د ختم نبوت د هغې تحفظ او دفاع کوو. او انشاء الله العزیز دا عهد مو د رب العالمین سره د ورځې دپاره نه دی، هفتې دپاره نه دی، کال دپاره نه دی، د زنکدن تر اخري سلګۍ پورې به زموږ په ژبو وي اسلام زنده باد او علما زنده باد انشاءالله. دیوبند مونږ په بونیر کې په فخر سره ستاسو نوم اخلو. تاسو زمونږ پګړۍ همیشه دپاره ګټلې ده، تاسو همیشه دپاره علماو له ووټ ورکړی دی. په دې کلي کې چې مونږ کم سیټ ته کم ممبر ودرولی دی، د دې کلي لویو وړو د هغه احترام کړی دی او د هغه عزت یې کړی دی. تاسو په علماو مین یې، خو صرف ووټ نه، په خپلو کورونو د علماو د ملګرتیا ثبوت تور او سپینه جنډه ودروئ چې د کلي عزیز تربور ته دې پته ولګي چې رور خو مې د علماو سره ښکاره ولاړ دی او هسکه غړی ولاړ دی. د باطل حمایت خلک په ښکاره کوي، نو زما د ملګرتیا په ښکاره کولو نه ته ولې شرمېږي؟ خو زما په مقابله کې چا ښکاره مخالفت نه کولی، بیا مې د هېچ چا نه ګیله نه وه. خو که هغې په ښکاره ولاړ وي، نو زه د باشکټې ټولو مسلمانانو ته دا وایم، راځئ علماو سره ودرېږئ، په نره باندې ودرېږئ. عزت او ذلت ورکوونکی الله دی، مرګ او ژوند ورکوونکی الله دی. چې الله راضي کو، دنیا به مو هم بهتره وي او آخرت به مو هم بهتر وي. او وروڼو، ما اوس په دې مجلس کې دې خبرې ته خیال و، یو زمانه وه جمعیت علما اسلام ډېر په کمزورۍ و. موږ د ټولې ضلعې په لیول باندې جلسه کوله په باچکټه کې. معراج خان باچا له دې الله نور هم ډېر عمر ورکړي. دا بوټی دلته ده کرلی دی، د دې بوټي د لاندې د ښکلي ښکلي عالمان د ده په برکت سره پیدا شوي دي. نو دلته موږ جلسه کوله، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب راغلی و، او غالباً چې 97 یا 98 نه بلکې 96 97 دغه کالونو کې یو کال و.
او همدغه امر جلسه وه حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب راغلی و نن د دې یو کلي الله رب العالمین د دې خلقو زړونه داسې راواړول دا د یو کلي جلسه ده بیا چې د یونین کونسل وي او بیا چې د حلقې وي او بیا چې د تحصیل وي او بیا چې پوره د ضمني وي الحمدلله د خلقو زړونو ته الله رب العالمین د دین جذبه رسولې ده زمونږ د مدرسې پیغام کور کور ته رسېدلی دی او د امت هر یو بچی ته ما د الله قرآن ښودلی وي بیا زه په دې امت دا حق لرم چې د دغې بچي د قرآن په خاطر زما سره ودرېږي ما سره ملګرتیا وکړي نن مونږ د سویډن نه ګیله کوو مونږ وایو یو پیری مخکې قرآن سوځولی او یو پیری بېګا بیا سوځولی دی زما وروڼو سویډن ته به مو وس نه کېږي چې لاړ شو او د دغې د اوس سر دا په چاړه کې چې کوم دی نو د ځان سره راوړو ورنه قسم درته خورمه چې د قرآن کریم دغه سوې پاڼې هسې م رایادومه دغه ویډیو زه نشم کتلی یو مسلمان یې نشي کتلی خو یو خبره خو کوو د قرآن سوو پاڼې نشو در رسېدلی خو دا زه به د پاکستان نظام جوړوم انشاءالله العزیز دا به مې ننګ وي دا به مې پښتو وي دا به مې وعده وي د خپل رب سره د نن نه وروستو به د هغې ډلې او د هغې پارټۍ ملګرتیا کومه په کومه ډله په کومه پارټۍ کې چې د قرآن حافظان وي د قرآن عالمان وي د قرآن مفتیان وي د قرآن تلاوتونه وي بس قرآن باندې به ننګ کومه سویډن ته نشم رسېدلی خو را روان الیکشن کې په پولینګ سټیشن کې به ګورم چې کومه ډله د حاملین قرآن وه زه به د هغې ډلې ملګرتیا کومه زه به هغه ډله کامیابومه پاس کومه زما محترم وروڼو عجیبه غوندې دنیا ده عجیبه غوندې خلق دی هغه مغرب هغه امریکا هغه یورپ کوم چې مونږ ته د روادارۍ درس راکوي دوی ټالرنس راولئ رواداري پیدا کوي بین المذاهب هم آهنګي پیدا کوي تعینات شروع کوي او د هغې دپاره په ارګونو باندې فنډونه او د هغې دپاره په زرګونو باندې انجیوز څه کوي رواداري پیدا کوي نن د هغې مغرب او د هغې یورپ او د هغې امریکې نه